बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو उम्मीद लरम تاسو به روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزو کې وي دوستانو صحابه چوټه لور کې ډیر ځا ظلم شوی دی زیاتې شوی دی د فصل کټۍ دوران کې درې کسان قتل شوی ته ولې قتل شوی دی واجه سوا دوی ګناه څه کړی و دوستانو دې باره کې ټول معلومات دی ویډیو کې شریکا مرکا تاسو ټول معلوماتو باندې ځان خبرول غواړي مونږ ویډیو ځان سره تر اخره پورې ګوري او چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوی دی هغه د مونږ چینل مخه ځان سره سبسکرایب کی ټلې نشان دی وي ترڅو مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو هغه ته په اسانۍ سره ملاوي شي دوستانو د واقعیا د صحابه چوټه لور دا چې اراضي باندې لانجا وا هغه لانجا د حد پر لاړل چې هغه چې کله پکې فصل وکړل نو یو چې تب نه کرے بل چې تب نه کړل چې یو پارټي پکې فصل وکړل نو چې کله هغه فصل تیار شو پوه شنو دوی چې کله هغه فصل کټ کول نو هغه پر غلي دي پلار اور دوا زمانه راغلي دي اور اندھادون فایرنګ کړي دي اور هغه په نتیجې کې هغه درې وړه کسان چې دي د دنیا فانی نه لاړل په موقع باندې مړل شل دوستانو زه دې چې صرف تاسو نه یو سوال کول غواړم چې دې چیزونو کوم مخ چاته سمومدلی وي دا ډز باندې کا چا څه ګټه کړي نه دوی ولی عبرت نه اخلي چې کومه واقع روزمره زندگی کې کیږي هغه ته سزا هم ملويږي هغه پولیس په گرفت کې راسي هغه ته قرار واقع سزا هم ملويږي تور تمبو شاته وي اخینه باوجود هغه ته داسې لاګي هغه ټیم کې هغه باندې داسې کیفیت وي چې هغه ټوپک راوخلي او ګر وي او هغه ګر په نتیجه کې درې کسان چې دي درې زندګیانې درې خاندان چې دي درې دوی او یو خاندان دوی ویلې چې دوی پلار او زمانو او پلار دومره پلار کې عقل او سمجھ نه و چې هغه خپل بچیو ته دا نه ویل چې دا خبره په خبره باندې حل کیږي دا خبره حل کولو لپاره مونږ ته ریاست پاکستان یو قانون جوړ کړی دی مونږ عدالتونه شته دي مونږ جرګې شته دي یو چې شته دي مونږ ولې بیا دا یو ټوپک راخلو او ټوپک باندې فیصله کو ټوپک مونږ قانون نه دی مونږ قانون چې دی هغه قلم دی قلم چې کومه فیصله وکي که تاسو سره قلم باندې تاسو اعتبار پاسېدل دي نو زه وایم چې تاسو په ټوپک په ګولې باندې څه نشي حاصل کول د پلار او زمن د پلار خپل زمانو ته ژوندۍ هم برباد کړه د ځمکه خپل ځای باندې پاتې شي او درې خاندان چې دي درې خاندانونه چې دي هغه په ډیر په بد حال باندې ژوندۍ تیري دغه خپل خاندان چې دغه خپل کور خزې دي بچي چې دي هغه به مفروړې ژوندۍ تیري هغه به لری چې دا غرون ته لاړ شي او هغه کې ډېر سخت تیري خو هغه ټیم کې کدو لغوند سوچ کړی وي الله پاک چې څه چیز په قسمت کې وي هغه الله پاک هغه سړی ته رسي خو مونږ د چیز نه ایمان پاسې تللی د دوستانو د باره کې تاسو سره د کمنټ سیکشن کې خپل رائے اظهار ضرور وکړئ والسلام